بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره چې کله ماشوم تاسو په دې باندې پوهیږئ که د اسم فاعل نه مخکې مبتدا راغلي نو دا اسم فاعل به بیا عمل کوي. نو ورته ووایئ چې د اسم فاعل نه مخکې موصوف راغلي نو هم د اسم فاعل به بیا عمل کوي، یعنې فاعل له باره به ورکوي او مفعول به له به نصب ورکوي. نو دې ترکیب ته یې راولئ. مررتو برجلین، نو مررتو فعل په فاعل شو، با جاره شو. رجلین دلته چې کوم دی نو موصوف دی، په دې باندې پوهیږئ. رجلین موصوف دی او موصوف به چې کوم دی نو ضاربین راغلی دی. ضاربین اوس ورته ووایي چې موصوف له صفت مه جوړوئ. وایي بچي دا ضاربین چې کوم دی نو څه دی؟ نو دی وایي چې دا اسم فاعل دی. ښه اسم فاعل به عمل کړي او که به نه کړي عمل به کړي، ولې؟ مخکې د موصوف راغلی دی. نو ضاربین اسم فاعل شلو، ابو مضاف هو ضمیر مضاف الیه، دا مضاف مضاف الیه د دې اسم فاعل لپاره کوم دی نو فاعل شو، او دا امرن د دې اسم فاعل لپاره مفعول به شو. نو ګوره دا اسم فاعل سره خپل فاعل او د مفعول به دا شبه فعل د دې موصوف د لپاره صفت، دا موصوف صفت د دې با جار د لپاره مجرور، او دا جار مجرور متعلق شو فعل دا. نو فعل سره خپل فاعل او متعلقه جمله فعلیه خبریه. دی بیا به دې کې دننه تاسو تپوس وکړئ چې دلته کې د ضاربین مرفوع منصوب مجرور کې څه وایي؟ دی وایي چې مجرور مې د څه د وجې نه؟ د دې موصوف د صفت د وجې نه چې موصوف مجرور دی نو دا هم مجرور وي، خو بیا دې ته راولئ. اصل خبره په دې کې بیا ته دې ځای را ماشوم به په دې باندې پوهېږي چې دلته کې د ابو مرفوع منصوب مجرور کې څه وي؟ مرفوع. د څه د وجې نه بچي د مرفوع وي؟ نو د دې ضاربین د اسم فاعل د وجې، دا ضاربین اسم فاعل دی، د دې د فاعل د وجې نه چې کوم دی نو څه وي؟ مرفوع وي. او امرن مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ منصوب دی. د څه د وجې نه؟ د اسم فاعل د مفعول به د وجې نه. دا چې کوم دی نو څه دی؟ دا منصوب دی. د دې نه پس به چې کوم دی نو بیا په دې باندې پوهېږئ چې ګوره دا اسم فاعل به عمل کوي، خو چې کله د دې نه مخکې ذوالحال راغلي، لکه جاءني زیدون، جاء فعل یا ضمیر مفعول به دا زیدون ذوالحال شو. نو راکبن ورپسې دلته کې حال راغلی دی، خو حال هم دی، خو دلته چې کوم دی نو دا څه راغلی دی؟ اسم فاعل راغلی دی. نو راکبن اسم فاعل هم دی. نو دا راکبن به چې کوم دی نو اوس عمل کوي. نو ګورئ راکبن اسم فاعل، غلامه مضاف مضاف الیه د دې اسم فاعل لپاره فاعل شو، او دا فرسن ولا مفعول به شو. نو راکبن اسم فاعل سره خپل فاعل مفعول به شبه فعل هو ګرځد زیدون ذوالحال لپاره حال شو. حال ذوالحال د خپل فعل لپاره فاعل شو، فعل سره خپل فاعل او مفعول به جمله فعلیه خبریه. په دې باندې بیا ماشوم پوهېږي چې دا غلامه د مرفوع منصوب مجرور کې څه وایي؟ مرفوع د څه د وجې نه؟ د دې راکبن د اسم فاعل د وجې نه کوم دی نو دا څه دی؟ دا مرفوع دی. دا اسم فاعل را لګېدلی دی، د غلام له چې کوم دی نو څه ورکړی ده؟ رفع اوله ورکړې ده. او دا فرسن له چې کوم دی نو څه ورکړی دی؟ نصب ورکړی دی. دا د مرفوع منصوب ولوي د دې راکبن د اسم راکبن اسم فاعل د مفعول به د وجې نه. دا اسم فاعل را لګېدلی دی، د مفعول به د چې کوم دی نو څه ورکړی دی؟ نصب یې اوله ورکړی دی. نو په دې باندې ماشوم بیا پوهه کول پکار دی، اجرام پکې ورسره پکار دی چې دې د دې د عملو دا وپېژني.